ای مسافرو دلته د مونږ څومره پیسې غواړو تاسو دا مسافرین یې کنه او دا سیخان پراته دی په دې باندې څه کوي دا دغه وراچي د اوبه په وراچي اوبه او تاسو ګورئ دومره ګرمایش کړی دی چې دا اوبه داسې خوټکېږي شان یعنی لاندې نه جوته اوري او دا سیخان دوی را اخلي او دا بله خبره درته کومه دا سیخان چې په کمې ګرمۍ باندې ګرم شوي دغې ګرمۍ ته دوی اوړي راوړي دغې ګرمۍ ته دوی اوړي راوړي دا سیخان چې اوبه نه برداشت کوي د اوبو نه یو چسار وباسي ګویا چې لاندې د چا غور لګولی دی دومره ګرم شوي دا سیخان دوی په دغه ماحول کې او په دغه نور کې راغلي او جناب منډې ترلې وای نو ټولو نه مخکې زه د مسافرو تاسو دا وایم په دې خفه کېږئ ما زموږ پاکستان څه پیارس نه دی او افغانستان حالات پکې ډېر عجیب دي د ټولو نه مخکې شکر وباسي دغه له تاسو پردیسي کوئ او ستاسو د یو د وجې نه ټول په مزو چرچو کې دلته ګورئ الله دې موږ معاف کړي دا مسافر چې پاکستان ته راشي والله بیا ټیم نشي تېرولی ولې حالات داسې دي د ټولو نه مخکې شکر وباسئ چې حلال رزق ګټئ دا دین اسلام دا یوازې مونځ او دس نه دی دین اسلام دا رزق ګټل د حلال خپلو بچو له دا بهترین عبادت دی نبی اسلام به داسې کس لاسونه ښکلول رالی او پړاقې وغیره خوږ دي او ښکلې کړه ولې حلال رزق دا بهترین عبادت دی په صحیح او په حلاله طریقې سره بس الله دې ټولو مسافرو مل شي والله ډېر بې سوره شوم ځکه زمونږ هم ډېر خلک مسافر دی ډېر خلک د پردیسۍ نه خوري زمونږ د پاکستان او بیا د افغانستان د دوه ملکونو تاسو نظر واچوئ او د پاکستان خو بیا عموما هر دویم دریم کور د بهره دی او خو د هر ملک نه نو جناب خوشحالیږئ عبادت کوئ خپلو بچو خپل خاندان له ښایسته رزق ګټئ په دې خفه کېږئ ما خپل پنځه وخته مونځ ورسره کوئ ذکر اذکار کوئ حرام مه کوئ حلال کوئ یقین په الله وکړه ستاسو جنت ته تلو کې هېڅ شک نشته دا زه نه یم دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي پر دې حق مه وهه بس خبره ختمه چې څه کار دی هغه په صحیح طریقې سره کوه په صحیح طریقې سره کومه ډیوټي ده کومې کمپني ده پلانې ډنګرې په صحیح طریقې سره کوه پنځه وخته مونځ کوه بس دا بهترین عبادت دی بهترین حد درجې سوا بهترین عبادت دی احادیثو کې دې ته بهترین عبادت ویلی شوی دی نو ای مسافرو الله په دې خپل وطن د ډېر شته سره شته کا اکو بیا هم چېرته په دې په نصیب کې دا پردیسي لیکلي الله دې د خوشحالو د عافیت پردیسي درکړي یار زموږ دعاګانې سره دي یار موږ د باندې آباد یو الله دغه چې تاسو کار ښیي موږ ټول د باندې آباد یو یقین په الله وکړه داسې ګرځو ورو مزې چرچې کوو چې تاسو خراب یې زموږ ټول نظام خرابي الله دې موږ معاف کړي الله دې موږ ټولو ته صبر راکړي الله دې موږ ټولو د حلال رزق بې اختیار راکړي او د حرامو نه دې الله موږ وساتي